درنو لیدونکو خپرونه ته ښه راغله. زموږ د نن ورځې موضوع ځانګړې شوې ده هغې مسلې ته چې ګویا پاکستان د چین په خاطر په افغانستان کې د امریکایي پوځي حضور او اډې نه دي منلي. پاکستاني پوځیان وایي چې دا به متحده ایالاتو ته تر ټولو ښه غوره چانس او یا هم موقع وي چې له افغانستان څخه د یو دوست په توګه ووځي تر څو افغانستان، پاکستان او د سیمې نورو هیوادونو ته په ګټه تمام شي. یعنی د دوی هدف دا دی چې د دوی حضور په افغانستان کې نه د افغانستان لپاره څخه نه د پاکستان او نه هم د سیمې هیوادونو لپاره څخه ګټور تمامېدای شي. بل لور ته بیا روسیې د ملګرو ملتونو هغه پرېکړه لیک ته هم مثبت رایه ونه کاروله چې ګویا هلته د سولې په اړه ملګرو ملتونو کوم پرېکړه لیک رامنځته کړی و او یا هم ترتیب کړی و. روسیې لوري ویلي دي چې په دې پرېکړه لیک کې د داعش ګواښ خونه له پامه غورځول شوي دي او دوی ته د منلو وړ نه دي. یعنی د روسیې دریځ، د پاکستان دریځ، د چین دریځ، د ایران دریځ او دې ته ورته د نورو ښکیلو هیوادونو دریځ آیا موږ به صلح ته ورسوي او که نه. شیرزاد صاحب، دا چې د هیوادونو غوښتنې متفاوتې دي لکه څنګه چې اشاره ورته هم شوې، نو بیا پر دغو متفاوتو غوښتنو باندې یا به دا وي چې هر څه موږ پرېږدو او رښتیا هم لکه څنګه چې تر اوسه پورې د سایلبین په توګه ناست یو موږ افغان حکومت همدغسې د سایلبین په توګه کینو چې روسیه موږ ته څه کوي، امریکا موږ ته څه کوي، حد اقل پاکستان څه غواړي او څه کولی شي، چین دې څه وکړي، ایران بیا خپلې موخې پکې ولټوي او څه باید وکړي. د سایلبین په توګه کینو که نه د فعال ډیپلوماسۍ له لارې موږ هم هغه رول ولوبوو چې ملکیت زموږ ده او د افغانانو پر ملکیت او پر مشرۍ باندې هغه صلح راشي چې د افغانانو په ګټه وي. زما په عقیده باندې نه، که چپ کېناستل خو معنا دا چې د هېواد په سیند کې له حقوق هند بار ته وړي او کار ځای کې غورځوي او بیا غورځوي. نه، موږ د دې هېواد وارثین یو. هم طالب باید فکر وکړي چې په دغسې وخت کې چې طالبان اوس وایي چې جنګ د حل لاره نه ده، نو باید کوم امتیازات چې د جهان اخیستل کېږي که د امریکې نه وي که د نورو نړیوالې ټولنې نه وي، دا باید افغانانو ته ورکړل شي چې افغانان پکې قرباني شوي دي. دا که طالب لوری دی او که حکومت دی او که ملت دی، نړیوال باید د امتیازات افغانانو ته ورکړي او افغانان باید په خپلو کې باید تفاهم ولري. زما په عقیده طالب او د افغانستان ملت او حکومت ټول په شریکه. صاحب بخښنه غواړم، یو معقوله ده که نه چې ګویا موږ حق اخیستل کېږي، غوښتل کېږي نه که نه، نو نړیوال به دغه حق موږ ته نه راکوي، د خپل حق به موږ ته نه راکوي، ځکه چې دوی د ګټو په اډانه کې ښایي یو ډول نه یو ډول خنډ ورمخ شي، ځکه د موږ ګټې په پام کې نه نیسي، یعنې په واضح شکل. یعنې دا خپل حق چې باید واخلو، آیا دا زموږ حق نه دی چې موږ په دې برخه کې لابیګري وکړو؟ ولې نه؟ خو زما هدف هم دا دی چې اول قدم کې د طالب حکومت او ملت ترمنځ تفاهم پکار دی. د طالب حکومت ترمنځ، د طالب او د نظام ترمنځ به اختلاف وي، دا په سرحالۍ په خبرو، خو هم طالب باید هغه خبرې رد کړي که هغه د پاکستان د خولې نه راوځي، که د امریکې دي او یا د روسیې او د کوم بل هېواد چې د ملي ګټو تاوان رسوي، او د افغانستان لوری حکومت هم باید هغه خبرې رد کړي. موقف باید په دې هکله باندې ټولو یو وي چې وروره ما او د نظام جګړه ده، خو د ملت سره او د وطن سره مې جګړه نه ده، زه د خپلو ګټو دفاع کوم. ځینې غوښتنې داسې دي په دې کې، ځینې هېوادونه خو د ځان لپاره د ځان د ګټو لپاره کار کوي، ځینې غوښتنې بیا د موږ د ملي ګټو سره په تضاد کې نه دي. مثلا روسیه چې څه وایي چې داعش، ما بل ورځ هم چېرته ویلې چې تر څو روسانو ته متحده ایالات یا امریکا اطمینان ورنه کړي چې د سولې د پروسې نه وروسته به د ټولو نړیوالو تروریستي ګروپونو سره که هغه القاعده دی او که داعش او یا بل یو شانته برخورد به کېږي او تورستان به ګڼل کېږي، تر څو چې د دغه ناحیې نه روسان مطمئن نه شي. روسان هېڅ کله په افغانستان کې د سولې سره همکاري نه کوي، ولو که په خوله ووایي. اوس دغه څه موږ غواړي که نه، یعنې د موږ هدف دا ده چې موږ افغان حکومت دغه څه غواړي د روسیې دغه دریځ که نه، یعنې په ظاهرا خو دا هغه دریځ ده چې د افغانانو په ګټه هم ده. ما درته وایي روسیه وایي چې ګویا داعش مخنیوی دې هم وشي، داسې صلح او ثبات زموږ په کار نه ده لکه د حزب اسلامي راتګ چې هېڅ ډول په جګړې کې د کموالي کې تاثیر ونه درلوده. طالب دې هم که سبا هم دغه ډول راشي، خو د طالب ځایناستی د بل هغه 22 ګروپونو څخه یوه ډله ووسي، دا خو نه د افغانانو په ګټه ده نه د سیمې د هېوادونو. لا به دغه جګړه
جغرافیه غټه شي او نوم به لوی شي ستونزې به هم لوی ما درته وایي چې ځینې غوښتنې د نړیوالو د موږ د ملي ګټو سره په تضاد کې نه دي چې هغه یوه غوښتنه همدغه د روسیې ده په دې کې نه وځه چې زموږ د ملي ګټو په ضد نه ده دا غوښتنه د موږ ملي ګټو لپاره د موږ افغانستان د موجودیت او د نظام د ثبات لپاره یو ضروري خبره ده چې تورست دی هر سړی پوه شه خپل هېواد یې پوه شه هر څه چې کوي دا څه معنا لري چې دنیا په کوز سر کې ده او که بر سر کې ده لیوني په څېر افغانستان ته راخوشي وي او که په امریکا وي چې القاعده دې هلته نه وي دا هم د موږ ملي ګټو سره په تضاد کې خبره نه ده دا د موږ د ملي ګټو سره متممه ده د نظام د ثبات لپاره زموږ د خلکو د ژوند او حیات لپاره دا متممه ده اوس څه بکنه غواړم دغه چې له ملي ګټو سره په تضاد کې نه دي که افغان حکومت د صلح په اړه هغه دریځ روښانه دریځ نه لري یا میکانیزمونه ورته نه دي رامنځته کړي نو بیا حد اقل د روسیې له دغه دریځ څخه هم ملاتړ وکړي پر امریکایي د دغه ډول یو ډول فشار راوړي چې هو روسیه سمه وایي د افغانستان پر حالاتو باندې باید تاسو د روسیې نظر دلته په نظر کې ونیسئ باید دا کار وکړي موږ د ملت په اساس د دې نظام د یو برخې په اساس باندې خپل دا مسؤلیت رافع کړی نن مې دا خبر دلته وکړه چې دغه ځینې غوښتنې زموږ د ملي ګټو سره پرون مې په یو بل تلویزیون کې کړې ده که نه دا ځکه چې موږ پوهېږو چې ځینې غوښتنې چې د موږ د ملي ګټو په خلاف وي که زموږ د استقلال ما درته مخکې وې دا څلور عنصره استقلال ملي حاکمیت د ځمکې تامینات او ملي ګټو خلاف وي د هغې مخالفت کوو که داسې څوک غوښتنه ولري چې زموږ د ګټو په خلاف نه وي او ده ته ګټه رسوي شل وارې دې ورسوي پاکستان که داسې غوښتنه لري چې ده ته ګټه رسوي خو د موږ د دغه څلور عنصرو په خلاف نه وي شل وارې دغه ګټې واخلي د امریکې نه دي قرضونه والي پیسې دي والي دا خړ لیست کې چې نه والی دی دا کویدات رفع کړي که نه خو د افغانستان په خلاف دې عمل نه کوي دا دې نه کوي دا افغانان دي نو زر کاله بعد خپل انتقام اخلي زر کاله بعد و د ورور په شکل چې موږ پوه شو چې والا پاکستان هر څه چې وکړه خو په آخره کې د ورورۍ یو قدم را سره پورته کې نو بیا هم پاکستان غواړي چې ضرورت هم لري پخوا داسې نه دی چې افغانستان د شوروي اتحاد په وخت کې افغانستان داسې هېواد و لکه دیوال شاته چې پروت وي هېچا لار نه اوس خو د شمال او جنوب ترمنځ د افغانستان پخوانی تاریخي جیوپولیټیک موقف بېرته یاده شوی دی د شمال نه جنوب ته د جنوب نه شمال ته د غرب نه شرق ته د شرق نه غرب ته دغه څلور لارې حیثیت لري افغانستان پاکستان دې ته قوي ضرورت لري نو که د پاکستان د افغانستان سره د دوستۍ خیال لري دغه ټول ملاحظات باید په نظر کې ونیسي او داسې فکر ونه کړي چې ولا افغانستان خو اوس وژل شوی یو انسان دی چې فقط د کومه په حال کې دی راشه نو اوس به باندې څه تحمیل یې تحمیل یې کړه تحمیل بیا کیې خو بیا نه خورې موږ افغانان په ورځ به د افغانان بېرته متحد شي نو دا به ورځ به کله وي نو شهزاد صاحب په 11 کلونو کې خورا زیاته قرباني دغه تاریخ داسې دی پخوا هم داسې شوي دي ګوره که تاریخ ته وګورې یو وخت کې دا خلک د احمدشاه بابا په شاوخوا راټول شول یو وخت د میرویس نیکه په شاوخوا ټول شول بیا هغه تېر شول صفویان بیا د احمدشاه بابا په شاوخوا راټول شول لوی امپراتوري جوړه نه کړله بیا د غازي امان الله خان په شاوخوا راټول شول ازادي ونه خستله د دغه اشرف غني په شاوخوا هم د افغانستان خلک راټول وو خو دکې دغه جوهر نه و چې دا وساتي دی صرف دغې ته نه ناست دی چې څنګه یې وشړي ځانه کنې ده په شاوخوا او ما ته ډېره امیدواري پیدا شوې وه چې دا څلورم ځل دی یا څوم ځل دی چې بېرته افغانان واقعا د افغانانو اکثریت دي د په شاوخوا راټول شول خصوصا پښتانه نو ما ته ډېر او یوازې البته ورسره د اقلیتونو هم ډېر قوي ملاتړ موجود و ډېر امیدواري پیدا شوله چې دغه ملاتړ به د دې سبب شي چې په افغانستان کې سوله او ثبات منځته راولي متاسفانه د خلک ونه ساتیا شول نه یې ونه هغسې لازم استفاده وکړله کومه چې ده باید کړې وې کومه چې په تاریخ کې ما چې مخکې درته اشاره وکړله احمدشاه بابا و که میرویس نیکه و که غازي امان الله خان و استفاده وکړه د خلکو د ملاتړ نه ده دا استفاده ونه کړې شوه ښه دا باندې دې مسئلې ته دا د حکومت فرض دی چې ډېر په دقت دغه د سولې پروسه تعقیب کړي هر خطر چې افغانانو ته متوجه وي په دې کې موږ د حکومت ملګري یو په دې کې موږ د حکومت سره هېڅ اختلاف نه لرو هر همکارۍ ته تیار یو هر کومندې ته تیار یو که حکومت د سیاست و د شخصي ځان دپاره کوې زه د پاچا وم خو 100 کاله د جنګ وي دا ورسره نه منو موږ دپاره سوله مهمه ده ما دپاره چې
پلار مې وی چې پاکې پاچا وي د هغې نه ماته دا ډېره بهتره ده چې یو افغان ژوند ته نجات ورکړو. د ملي ګټو تحقق په خاطر د استقلال او ملي حاکمیت د دفاع په خاطر موږ بیا په دغسې مرحله کې هېڅ اختلاف د حکومت نه راووتی چې موږ ستاسو عسکر یو، ستاسو قمانده زموږ منل، یو ملت یو، د یو نظام کې اوسېږو، په ګډه به هغه تهدیدات مقابله کوو چې کوم زموږ ما درته مخکې وي زموږ استقلال، ملي حاکمیت، د ځمکې تامینات او ملي ګټې تهدیدوي. حکومت باید فعاله ډیپلوماسي ولري، وزارت خارجه باید اوده نه وي. د خلیلزاد په ځای که چېرته د افغان صلح په اړه او یا حد اقل د ملي اجماع او د سیمهیزې اجماع د رامنځته کولو لپاره څخه، خصوصا د سیمهیزې اجماع د رامنځته کولو لپاره څخه د بهرنیو چارو وزارت یا آدرس که دغه ډول سفرونه پیل کړي وو، تاسو فکر نه کوئ چې ګټور به وو؟ یعنې پر هغو افغاني ضرورو او اړینو اړخونو باندې به بحث شوی و له ګاونډیو هېوادونو سره چې هم دوی ته د اندېښنې وړ و او هم موږ؟ ولې نه؟ ګوره موږ د ګاونډیو هغه اندېښنې چې مشروع وي او مشروع ګټې په کلکه ور دفاع کوو او تحفظ یې کوو او بالمثل امر ورنه غواړو. دا جاده یو طرفه نه ده، نړیوال سیاست دو طرفه جاده ده. که استقلال ته احترام کوي، استقلال ته د احترام کو، که ملي حاکمیت ته احترام کوي، ملي حاکمیت ته د احترام کو، که ملي ګټو ته احترام کوي، ملي ګټو ته احترام کو. او که ته فکر کوې چې دا والله اوس یو ځپل شوی ځپلی هېواد دی او دا باندې اوس څه شی تحمیلوي، تحمیل بیا کړي. نو دغه ډول فعاله ډیپلوماسي آیا تاسو یې څرک وینئ؟ نه، چېرته ده؟ ما خو ولاکه ته اوس په دې وزارت خارجې اعلامیه هم اورېدلې وي. د پاکستان د وزارت خارجې اعلامیه لولو، د روسیې د وزارت خارجې اعلامیه لولو، تاسو د افغانستان د وزارت خارجې کومه خبره لوستې په دې اخبارونو کې په دا تېره یوه میاشت کې یا په دا تېرو پېړیو کې؟ زفت موږ هم دا دی که نه. شیرزاد صاحب بیا دلته دوه مسلې رامنځته کېدای شي، یا دا چې په صلح باندې اعتقاد نه لرو، یو کړی یا یو اړخ. دویمه مسله دا ده چې بیا نه، که په صلح ته اعتماد او اعتبار هم لرو خو متاسفانه دومره تړلي یو چې مونږ د ځینو مجبوریتونو تړښتونو له امله غږ نشو پورته. دا دواړه احتمالات صحیح دي. ممکن د دغسې بې اعتنایي او بې تفاوتونو نه دغه سره داسې اقتباس وکړي چې په صلح عقیده نه لرو، او دا بل احتمال یا دغه استعداد بنکې نشته. ګوره په داسې مراحلو کې وزارت خارجه د ملت ژبه ده، ساعت په ساعت. تاسو ګورئ د روسیې وزارت خارجه، تاسو د امریکې، تاسو ګورئ د پاکستان، د افغانستان څه کم لګېږي پکې. صرف ولسمشر کله کله وضاحت ورکړي. ټول کارونه خو بدبختي دا ده چې ټول کارونه ولسمشر وایي چې صرف افغانستان کې یو زه پوهېږم، صرف چې دا به پوهېږي، خو ټول کارونه یو کس نشي کولی. دا یو انجو نه ده، دا یو مؤسسه نه ده، دا لوی حکومت او دولت دی. بیا په داسې اضطراري حالاتو کې بدبختي زموږ دا ده. اوس د سولې په مسله کې اولین د موږ دپاره افغانانو دپاره حکومت او ملت په مجموع کې باید متحد وي، واحد نظر ولري. په دې څلور عنصرو باندې که موقف نیونه وي دې کې به اختلاف نشته. که په دې کې اختلاف کې هغه خاین دی. ما دا ته زه باید حکومت عسکر یم په دې څلور عنصرو چې ما استقلال، ملي حاکمیت، ځمکې تامینات، ملي ګټو دفاع. دې نه دفاع خبره وي زه عسکر یم. او که څوک مخالفت کوي هغه به اصلا نه افغان دی، هغه به ملي خاین دی. شخصي ګټو په عقله باندې زه د چا سره نه درېږم. یوه اړیکه لرو د واورو مصلح ورور موږ سره په لیکه کې ده. مهرباني ستړي مه شئ. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام. جبران سے محترم بر شما سلام برسه، بر کافه ملت مسلمان افغانستان سلام برسه. علیکم السلام. ببینید استاد محترم، ما و شما افغان ها بسیار مردم ساده هستیم، هیچ دور خود فکر نکردیم، هیچ از زندگی برداشت درست نکردیم. ببینید امریکا در افغانستان صلح نمیخواهد. امریکا برنامه های خود داره، برنامه های بسیار طویل المدتی. اینا جهان امروز نخوردن، جهان دمی 400 سال اینا خورد کرده. اینا بسیار تجارب دارن که چی رقم عراق بخورن، چی رقم افغانستان بخورن، چی رقم ایران بخورن، چی
شیر رقم دول عربی رو بخورن. بنابراین ما براتون میگم که اینمی دوست ما امی وطندار ما آمده به نام زلمه خلیلزاد این طرفدار صلح نیست. این نامده که برای ما صلح بیاره. از اینکه بزرگترین رهبران ما را استقبالش کردن، حزب اسلامی استقبالش کرد و او جهره پیش سیاف. ببینیم محترم این وظیفه داره. برای امریکا گفته ای بیستی دی حق نداری که بگویی. و برادری آدم چه کار است که در این مصطلح بیاره؟ این وظیفه داره در اینجا اطلاعات جمع میکنه که رهبرها چی میگه، سیاستمدارا چی میگه، همسایه افغانستان چی میگه، قلمبدستای افغانستان چی میگه، احزاب افغانستان چی میگه، حکمتیار صاحب چی میگه، سیاف صاحب چی میگه. بعد از او این اطلاعات جمع کرده پس میره به امریکا و در اوجه به حساب به مو گروپ به مو حکومتی که منتصب است، به مو حکومتی که تعهد داره. یک امریکایی است و برادر یک افغانی نیست. برادر محترم گوشتان آواز کنین. این در پای عزیز که نمی اطلاعات جمع کنه بعد از اون در اوجه بده اوجه باز 400-500 نفر امریکایی بیشین از ترازیق بحث کنه، آینده امریکا را قضاوت کنن، فیلی امریکا را قضاوت کنن، رابط خود با جهان همسایه را به حساب با مملکت های همسایه رابط خود قایم کنن، با داخل مملکت رابط خود قایم کنن، برنامه های خود روی پیش برند. این به خاطر صلح نامه قربان داشتم. این به خاطر از این آمده که در اینجا اطلاعات جمع کنه، پوشی کنه، ببره به امریکا تسلیم کنه. خب تشکر جناب جبران صاحب. یک لحظه ما براتون میگم که ما را علمی رهبرایی که به نام جهاد است، اینا به نام رهبر جهاد بودن، ما سر از نفهمیدیم. اینا رهبر جهاد نیستن. اگر رهبر جهاد می بودن افغانستان به این شکل نمیشد. ببینین یک اشتباهی اونده که یا قاتل 2 میلیون انسان به شهادت رساندن، عفو کردن، قاتل 2 میلیون مسلمان اینا عفو کردن، در حالی که قرآن ایده نمیگه، فیصله خدا و رسولی نیست. خب ما براتون میگم که تا یک اجماع ملی دایر نشه ما دست به دست هم ندیم و اینمی آیتی که میره با طالبها، با تحریک طالبها، او تحریک طالبها امروز یک حکومت است. او تحریک طالبانی که امروز برنامه این آن میکنه، برنامه دوست به برنامه این گپ نیست برادر. اوج منورین است، اوج قلمبدستاست، اوج قانوندانا است، اوج روشنفکراست، اوج منورین اسلام است. تحریک طالبان تحریک نیست که امروز امریکا در مقابل شکست خورده و دست گاهی به او دولت مندازه، گاهی به او دولت مندازه، گاهی در داخل افغانستان تف تلاش داره که از این معذره خود بکشه. تشکر جناب مستشار. یک اجماع ملی دایر شود از طریق اجماع ملی امیر رهبرای جهاد، احزاب سیاسی، قلمبدستا جمع شوند، یک تعداد برادران را تعیین کنند، این جنگ خاموش شود، در غیر از جنگ ما شما را تباه میکنند. بله، حکومت افغانستان مشخصا رئیس جمهور میگن که اجماع ملی در مورد صلح، اجماع منطقوی در مورد صلح و حتی اجماع جهانی هم در مورد صلح به وجود آمدن و بسیار زود ما نتیجه را به دست خواهد یافت. دا چې د خلیلزاد راتګ یو پروژه ده، لویه پروژه هم دغسې ویل کېږي شیرزاد صاحب چې ګویا لکه څنګه چې ډانفورد ویلي چې د افغانستان صلح د دوی لپاره څخه لومړیتوب نه ده، د دوی حضور دلته د دوی لپاره څخه له هر څه بل مهم ده. هغه ځکه چې افغان ځواکونه قرباني ورکوي او د دغه قربانۍ په نتیجه کې بیا امریکایان په خپل امریکا کې خوندي ژوند لري. دا د دوی لپاره څخه لومړیتوب ده، صلح نه. نو دقیقا شاید داسې فکر کوي چې د خلیلزاد راتګ او د دوی دا سفرونه او لیده کاته د سیمې له هیوادونو سره دا کومه بله لویه پروژه اوسي په ځانګړې توګه د امریکا د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو لپاره څخه د افغانستان په اړه د صلح نه بلکې د راتلونکي ولسمشریزو ټاکنو لپاره څخه چې بیا هم د امریکا او خصوصا د همدغه برحاله ټیم په خوا خپنې داسې یو حکومت رامنځته شي چې د دوی د قبول وړ وي. تاسو هم پکې شک لرئ که نه رښتیا هم د صلح هڅې دي؟ ولا زه خو یو حده پورې خوشبین یم. دا حالات نړیوال ګورم باید امریکا د سولې دپاره قدم پورته کړي. نو بیا زه د نقیض څرګندونې د څه لپاره څه بخښنه غواړم شهزاد صاحب، تل دا ویل کېده چې د پاکستان حکومت کې دریځونه ملکي او پوځي دي. آیا د امریکا په دریځونو کې هم همدغه تعریف سړی وړاندې کولی شي چې مثلا پینټاګون د افغانستان پر جګړې باندې ډیر تمرکز کوي خو سپینه ماڼۍ او د بهرنیو چارو وزارت یې بیا له ملکي اړخه د افغانستان د کشالۍ حل؟ داسې دی چې موقفونو کې به خامخا فرق وي. د سیاسي سړي او د نظامي سړي په موقفونو کې دایم فرق وي.
نظامي په جنگ ټینګار کوي د طالبانو په منځ کې دقیق معلومات لرم چې سیاسیونو موقف او د نظامیانو چې په جګړه کوي په موقفونو کې څه فرق شته د مسلې د حل په ارتباط د امریکای په هم داسې وي خو بالاخره هلته امریکا کې خبره ده چې بالاخره تصمیم سپینه ماړیا وزارت خارجه نه شي تصمیم به او بغیر ټول نظامي قوتونه امنیتي قوتونه به اطاعت کوي تصمیم نیولو ځای به کانګرس ته سپینه ماړی ده وزارت خارجه ده دا زما په کړه باندې بعض دوستان وی چې دا زه خو خوشبین یم هغه لپاره زه دلایل لرم اول د ټول مهم دلایل څلور کاله مخکې 15 کاله مخکې روسیې دغسې موقف نه نیو په ممتد کې لکه بېګا پرونی چې ونیو 2 کاله وروسته به د روسیې موقف څه شی وي بیا به د دې نه سخت چلنج وي چې ته څوک یې چې سوله راولې د امریکې نه راځي او زما په ګاونډ کې راځي سوله ماته راولې لاړ شه کښېنه بیا به د روسیې موقف 2 کاله وروسته د دې نه هم سخت وي د روسیې دوستي به د طالبانو سره نور هم څرګنده شوې وي ممکن خطرناک او ممترین وسایل ورته ورکړي نو دغه ټول بل د دې جنګ دی دوام امریکا کې عوام تب نور به معنا شوي دا خبره ده مخکې د نه چې عوام راپورته شي لکه ویتام جګړې په ځای چې راپورته شول او حکومت فشار واچولو مخکې جواب نو حکومت هم به یو څه وکړي نه زه یو څه خوشبین یم چې ممکن د سولې لپاره یو څه حالات په ملي او په سطحه یا مثلا پاکستان باندې فشارونه زیاتي خپل د پاکستان په داخل کې وګوره بلوچستان عملاً غرو ته قتلي جګړه کوي اوس نه دا یو 2 کاله کېږي 3 کاله کېږي جګړه کوي خو څوک هغه د جګړې روزمره راپور نه ورکوي پښتانه ټول راپورته شوي ته فکر وکړه چې یو منظور ورته قومنده ورکوي په لکونو میلیونو خلک روزي دا د اسیا او تباوتي دي چې دا د افغانستان ایجنټ دی او دا د امریکای د هند ایجنټ دی دا خپل د دوی اعمال دي نه افغانستان دونه زور لري او نه هند دونه زور لري چې ټول پښتون دي په وکمنده راپورته کړي زه نه یم چې دا پکې اشاره ونهي هغه سره چې ځای کې وربل شي هر سره پکې به خلک وي خدا دې دوی اعمال دي چې نور الته پښتون اسناد ورته وینو سپینې خبرې ورته کوي 4 زره موس ورکړي دومره زره دی وژلي یو دومره میتمان دي دومره کونډې دي په مجلس کې درولي افسونه مطابق ته درولي ته مړه کړې دي مړې مې راکړه او که ژوندي وي تا نه چې خوشي کا نو عدالت ته خو وسپاره کړه محکمې ته خو وسپاره کړه سرنوشت معلوم شي هغه چې وته ته تورست دي شپې سره تختې به ته نه مړې معلومیږي نه ژوند تورست شته وي دا تورست کوم څه کارونه لري خو دا عمل کوي کنه چابر غفوري له بعد هم مناله چې کدا سي سره چې دوی مظاهره مسلمانات امیز دي خو کدوې د اردو په ځای دغه خبرې کوي نو موږ دې پر تحمل ورنه دي تا دې پر تحمل ورده چې د کور ژوندۍ خلکو باسي نه مړې معلومیږي نه ژوند دی خپل وی چې څه کسان پیدا کړي الا پته چې دغه په لټه کېو څنګه لا پته دي وړي تا دي او لا پته دي ارض وی دا دي چې پاکستان هم خلل سکیده په شاله اقتصادي مشکلات لري ملت دغه جنگ سره نور تر 200 مور غلې د پښتنو سیمه نور تر 200 مور غلې خو پاکستان وایي راشي امریکا تاسو تر اگر ماته د ما خبره کې راوخی زه په وړاندې عملیات کوم تر اوسه پورې هم په دې مسلې باندې ټینګار کوي چې امریکا مختلف مخکې د امریکا دویم شرط دا اول خبره و چې پاکستان په ضد اقدامات وکړه ما د ترامپ خبرې قدم په قدم تعقیب کړي دویمه خبره چې ودا دي ونه کړه ودا ته مشخصه غوښتنه لرو اته شکستان لیست وته مخکې کېخو چې دا ته وسپاره د هر څو وروسته بیا هم د کومک او د مرستې خط ورته راولېږي چې تاسو باید د دې دا دي ونه کړل وی بیا مزه د پښتنو د بلوط د حقوقو ملاتړ کوم دا ورته وترم بیا خو به څه دي چې امریکا په ولاس کڅپېړه ورکی په بلاس باندې خو به سوچا دښمنۍ ته خبره نه وباسي کنه یو تمه توقع به ورکی کنه چې تاسو پاکستان
د دغه اعمالو نه منع کړي، یعنې نه غواړي چې خپل ستراتیژیک پخوانی ملګری له لاسه دا طبیعي خبره ده. یوه اړیکه لرو دغه مسلې ته بیا هم راځو چې د پاکستان رول بیا رښتیا هم نو په داسې اساس وخت کې چې د یوه خوا یې د امریکا هم زړه کېږي هم یې ساړه کېږي، پر داسې یو حالت باندې پاکستان آیا دې ته اړباسلی شي چې رښتیا هم د افغانستان د سولې په کشاله کې د دوی رغنده رول ولوبوي او که نه شیرزاد صاحب هم بیا خپله تبصره ولري؟ خدایداد صاحب ما سره په لیکه کې ده. مهرباني ستړي مه شئ. سلام بر شما و مهمان برنامه و همکار تخمید و تمام شنونده شما. علیکم السلام، خوش آمدین برادر. یک حساب هستند که امی امریکا که در افغانستان آمده و طیاره‌های بهترنشین که خصوصا حملات آخرش مدت 2 ماه یا 3 ماه میشه که نهادهای ملکی را خطر قرار میده و در سالهای اول اگر بود در قد یک خانه مثلا یک نفر جلوی طالب وجود داشت اما خانه را میزد، اما امروز طالب را نمیزنه، داعش نمیزنه، نفر ملکی را میزنه. اینا با هدف خود کار میکنند. بخشی نمونده که افغانستان به کشور امن باشه و باثبات باشه، مردمش بسیار زندگی راحت داشته باشه. این به کشورهای اسلامی در تمام سایگون عربستان سعودی رو سایکنه، ایران رو سایکنه، افغانستان سایکنه، پاکستان رو سایکنه، این در حالت جنگ میدوزه، اما یک کفر آمده اینجا قانون خود تطبیق میکنه. ما از کل کشورها میخوایم که شما بریم بسازید، شما خود به اسلام واقعی میگید، شما کی حکومت میکنه؟ یک کفر آمده حکومت میکنه. اگر شما ما میدیم اما در بدل از اون معدنهای شما نمره جانهای شما نمیگیره. خب تشکر خدای صاحب، ډیره زیاته مننه کوم چې شیرزاد صاحب به هم ستاسو په خبرو باندې تبصره ولري. شیرزاد صاحب تاسو ویلي چې ګویا پاکستان هم مجبوریتونه لري، که دا ومنو چې رښتیا هم پاکستان تر فشار لاندې ده او امریکا دقیقا واقعي فشارونه پرې راوستي دي، نو بیا د پاکستان آفرین شي چې پر دغو فشارونو کې لا هم د خپلو ګټو لپاره سکلابیګري کوي. اوس هم با وجود د فشارونو امریکا ته شرطونه وړاندې کوي که نه؟ آیا تاسو فکر نه کوئ چې ګویا یا دا ده چې امریکا او پاکستان ظاهري د زرګري روبه شروع کړې ده خپل منځ کې، او یا دا ده چې پاکستان په همدغه فشارجن حالت کې هم خپلې ګټې تضمینوي او د خپلو ګټو د لابیګرۍ لپاره هر اقدام کوي؟ اوس پاکستان وایي چې د چین لپاره ښایي دا پرېکړه یې کړې اوسي چې پوځیان د امریکا په افغانستان کې نه اوسي، او په ښکاره یې ویلي چې ستاسو ابرومندانه وتل به ستاسو په ګټه هم وي که نه؟ فکر نه کوئ چې اوس هم لابیګري کوي؟ پوښتنه دلته راولاړومه چې ګویا آیا دغه ظرفیت ولې پر ممکن نشته چې د مجبوریت په حالت کې نهایتا په مجبوریت حالت کې خپل ملي ګټې خپل سرې کرښې وګڼو او له خپلو متحدینو سره د هغه د غوښتنې لپاره څخه لابیګري وکړو؟ بدبختي دا ده چې په دې وطن کې د وطن پرستۍ احساس په خلکو کې زیپه شوی دی. هغه امین صاحب د خدای وبخښي یوه ورځ یې ویلې په خپل دفتر کې ناست وو، وی ټول چیغې وو د اسلام نه دفاع کوو، د اسلام نه خدای پاک خپله دفاع کوي. هغه وایي چې زه د اسلام د تحقق دپاره د کافر د وجود هم استفاده کولی شم. آیات شریف هر چا نه استفاده کوي، هغه خپله وایي ساتم، دا دین زه ساتم، دا د خدای وعده ده، دا دین ساتم. امین صاحب وی د افغانستان ضمانت چا نه دی کړی، په دې فکر وکړئ، دا وساتئ. موږ شکر الحمدلله مسلمانان یو، افتخار کوو په خپل دین، خو دا وطن له نظره غورځول همدغه سلوبي منځته راځي. ته وې پاکستان وی په نال وي او په تشه متل پاتې دی که نه؟ په نال یو مخ په نال وي که یو مخ په تشه وي، یو متل دی. دا خبره وکړه د روسیې او د چین د خوشحالۍ دپاره. په خدای قسم دی چې نن ورته امریکا په دوامداره توګه پاکستان ته اقتصادي ګټې ومني یا نورې ګټې ومني، چې پاکستان ورته خط ورکړي 1000 کاله تاسو په افغانستان کې اوسېږئ که نه، او ستاسو قمندان زه منم، قمندان ما ته راکوئ، 1000 کاله اوسېږئ او قمندان زه تابع یم. دا ډېر هوښیار دي. د نور دنیا مشران به چې راغلل ضیاءالحق به ملکي درشي اغوستې وه، چې د برطانیې ملکه راغله ده ورته عسکري درشي اغوستې وه، شاته یې ولاړ وو. تاسو وګورئ پخواني دغه وخت ټکټونه وګورئ، که د عربي هېوادو مشران به راغلل، که د نورې دنیا د غرب شرق ضیاءالله به ښه ملکي درشي کې ورسره ناست وو. خو هر ځل چې د برطانیې ملکه راغلې یا مشر راغلی دی، د به ورته عسکري درشي اغوستې وو، یعنې ځان به یې ورته سرباز ښوده، هو چې زه عسکر یم. هغه دي خو د خپل ملي ګټو دفاع کوي، نر غوندې ودې کي حق دی. ګوره
اجماع پکار ده. ما درته ویل چې حکومت باید اوس دا نه وي چې ته ولکه دلته مې شی پټ کړي دي که نه چې زه پاچهي واوره دا تا پاچهي په څه کې چې افغانستان نه لاړلو نه افغانستان خو دې لاړ کړو دا هم دنه روان دی وکه پاچهي شل وارې وکه ولې بیا نه کې خو د خلکو توافق باندې په توطیو نه په دسیسو نه اخر دا کورنۍ جنګ دې نه دا یو د طالب سره جګړه ده بله د تورستانو سره جګړه ده دا داعش او قاعده او بل او دا د ازبکستان د ویدوش سازمانه دي او درېیم جنګ به د انتخاباتو جګړه وي دا به د ټولو نه سخت وي په ښارو په کوڅو کې به وي حکومت وکړي انسان باید دونه حریص نشي خو دې باندې لکه ورو چې مخکې وي اجماع پکار ده ملت او حکومت باید نظام ټول په مجموع کې باید په دې کې واحد دریځ ولري. زه وایم پاکستان سره خبرې پکار دي یو ځینې مشروع غوښتنې دي که پاکستان داسې غوښتنه ولري چې هند د افغانستان ادارې او خاوره باید هند د ما په ضد استعمال نه کړي د حق دی که افغانستان داسې وي چې هر څوک یې په اجاره اخلي د خپل دښمن په خلاف استعمالوي خو دا بیا خبره چې موږ دایم دغه جنګ طلبیات ویو نو کله چې امریکې سره امنیتي تړون لاسلیک کېده دغو مسایلو ته ځواب وویل شو که نه پخواني حکومت ویلي چې دغه تړون به له افغانستان نه د بل هیڅ ګاونډي او د سیمې د هیواد لپاره څه کول نه کارول شي دا خاوره یعنې هغه وخت کې هم دغه اندېښنې وي لکه چې د روسیې سره وي لکه چې نورو سره خو ټولو په یوه ژبه وویل چې هو دا تړون زموږ خوښه ده بغیر له ایران څخه که نه اوس دغه مسله برعکس ده مونږ به د پردیو د مشروع ګټو لپاره څخه کار وکړو آیا دغه جرأت یا دغه متانت بیا په مونږ کې لیدل کېږي چې له نورو څخه هم د خپلو ملي ګټو د ساتنې لپاره څخه غوښتنه وکړو چې دا متانت کې نه دا مقدسه خاوره ده بیا د مونږ د واکزي دا مقدس د شهیدانو خاوره ده تاسو فکر وکړئ په خوانه دا تاریخ له وسنجوي د خاوره باندې څونه وینې تللی شوي دي شهیدانو وینې دي د دې مقدس خاورې بیا ساتنه هم نشو کولی چې دغه جرأت راکې نه وي ته د خپل ناموس ساتنه نشې کولی چې څوک وطن ناموس نه ګڼي هغه بیا د ناموس په ارزښت نه پوهېږي دا ملي نواميس چې موږ بیا یو په دې کې دا شخصي ناموس ډېر لرې شی دی په ملي نواميسو کې اول سرحد دی دغه د اردو سلا ده دغه خاوره ده بیرغ دی بیا د شخصي ناموس دی دغه ته ملي ناموس وایي چې ته دغه تحفظ نشې کولی نو بیا د بي ما په یو سره چې خپل شخصي ناموس دفاع نشي کوي بیا تشته پر دې لورګانې په کور کې کېنئ بیا دا وطن نشو ساتلی نو انسان یو ورځ پیدا کېږي ورځ پناه کېږي بیا د افغانانو خو ثابته کړې دا ملت څه دی زموږ په سیاسیونو کې به دا ایمان نه وي خو زموږ په عوامو کې دا ایمان شته خو ته یې پوه کړه په ډېرو مواردو کې شهزاد صاحب دغه ملي نوامیس که تر ګواښ لاندې راغلي دي نو تر ډېره حده پورې زموږ د متحد ستراتیژیک او امنیتي ملګري چې امریکا د هغه له لوري نه تر ډېره حده پورې دغه نوامیس ملي نوامیس تر ګواښ لاندې راغلي دي یا مستقیم یا غیر مستقیم پر کورونو پر خپلو زموږ ملي سربازانو باندې دغه تازه پیښه دا ده چې د ځانګړو ځواکونو باندې هوایي برید وکړ که نه کله چې له پاکستان نه بې شمېره توغندي راوورېدله نو امریکا ویله چې دا ستاسو ملي مسایل دي په داسې حال کې چې په امنیتي تړون کې راغلي دي چې پر افغان خاورې باندې برید پر دې معنی په امریکا باندې برید ده که نه تاسو فکر نه کوئ یا دا ده چې مونږ دغه هر څه له خپل متحد څخه نه دي غوښتي ډېره بابیزه ده مثلا نیولې دي هغوی هم سر پرې نه ګروي او یا دا ده چې دوی قصدن او عمدن دا مسایل مونږ ته سترګې پرې پټې کوي ګوره جبران صاحب زه ملیګرا یم د ملیګرا فلسفه باندې پوهېږې شی ده خو موږ خارجي دوستانو ته ضرورت لرو په موجوده شرایطو کې موږ د امریکې دوستۍ ته ضرورت لرو که امریکا په تعهداتو یا د تعهداتو نه بهر داسې یو عمل کوي چې موږ ته زیان رسوي د یو دوست په حیث باید موږ مشران ورسره کښېني د دوی وظیفه ده یو دښمن په شکل نه چې یاره ته خو زما ملګری یې که نه تا خو دلته ما سره مالک پیسې کومک یې زما اردو په تا چلېږي زما اقتصاد خو فلم په تا چلېږي ته عسکري کمالات نظامي کمالات کې ماته ته خپل بچیان دې دلته مري ته خو زما دوست یې خو په دوستۍ کې دغه تاوان ته ورسېدو دا تا شعوري وکړې که غیر شعوري که شعوري دې کړی خو دا خو غلطي ده که نه
ته به مال دوست پر زه خو ستا دوست یم کنه او که سعودي نه کړي بلک پام کوه یعنی دغه د پوښتنې جوهر په مونږ کې نشته نو ملامت دوی نه دي نو کوي خو مخه به نیول شوی وي که دا کارونه شوي وي زه یم چې موږ د امریکې خفه کول دا درسته خبره نه ده تر څو چې دې هېواد کې ثبات یې راغلی تر څو چې موږ دغه پوځ او امنیتي ارګانونو د خپل ځان دفاع صلاحیت یې ترلاسه کړي هغې نه وروسته موږ دوستۍ ته ضرورت لرو صاحب جالبه مسله ده امریکې سره موږ امنیتي تړون لرو نه اډې مې ورکړي دي اوس امریکا په دې لټه کې د کور په کور هیواد په هیواد ګرځي چې خپل اډې په افغانستان کې خوندي کړي کنه د امنیتي تړون په اساس باندې مونږ په امنیتي تړون په مقدمه کې ویل دي دواړه لورو په تضمین کړی ده چې دغه تړون به د صلح او ثبات لامل کیږي امریکا له کومو کیلومترونو لري راغلی ده د خپل د اډو د ساتنې لپاره څخه کور په کور ګرځي ولې مونږ د کور دننه دغه غوښتنه له امریکې څخه نشو کولی چې تاسو د امنیتي تړون هغه مقدمه پلي کړئ چې د صلح او ثبات لامل شي خو اشتباه باندې کې د امریکا اشتباه کوي چې دون هېوادونه دا شی غواړي د افغانستان د ملت خوشحالي او د افغانستان د ملي ګټو او عملاً د ثابته کې دغه تور سره يم ستا د استقلال او ملي حاکمیت او زموږ تامت او ملي ګټو دفاع کوم او ستا ټول دولتي مؤسسات په پخو درو د سره ولاړم دا خبره دي دا امتیازات د افغانستان ملت او طالبانو ته ورکړي یعنی ودی غوښتل شي هم ترې طبيعي خبره ده چې ونه غوښتل شي نو ماشوم وځاړي موته ورکړي ډیره زیاته مننه کوم په همدې هیله چې څه دغه د جرأت جوهر پر مونږ کې پیدا شي او خپل ملي ګټو باندې پام وکړو نه د نورو پردیو ګټو لپاره څخه نه هم شخصي ګټو لپاره تر بیا مو په لاس پرم خاطر سو کاروس